او د مصدقین او د مکذبین یعنی د محسنین او د مسیئین داغي انجامګار هغه په دې کې ذکر شوی دی. او د دې سورۃ الروم د ما قبل سورۃ العنکبوت سره داغي چې کوم دنو هغه ربط هغه په دې حواله سره دی چې داغي سورۃ په آخر کې الله رب العالمین او فرمایي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نو مجاهده وکوي مسلمانان او په دې ځای کې هم د مسلمانانو د هغه مجاهدو د هغې پکې تذکره ده، ځکه چې کوم وخت کې رومیان په فارس باندې غالبېدل نو په دقه وخت کې مسلمانان په بدر کې په مشرکینو د مکې باندې هم غالب شوي دي. نو په هغې کې هغې جهادونه کړي دي او الله رب العالمین ورله فتح او کامیابي ورکړې ده. او بله دا ده چې په هغه صورت کې الله رب العالمین دا وفرمایل چې یا عبادي الذین قل دا سراغه چې ان ارضی واسعه فإیاي فاعبدون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه. نو الله تعالی وی هجرت اختیار کړي، مالته د هجرت ذکر دی او په دې کې بیا د جهاد فی سبیل الله حکم دی. هغه مجاهده ده او دا مجاهده ده. نو هغه درې مضامین هغه په تفسیر سره دی. الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله رب العالمین عالم دی په مراد فلذي حروف باندې او چې چا تعویلات کړی دي هغه الف الله او لام لطیف او میم عالم. یعنی الله لطیف عالم، الله رب العالمین چې دی هغه مهربان دی او عالم دی په هر یو شی باندې. نو چې الله تعالی مهربان دی او په هر یو شی عالم دی نو تاسو ته د دې خبره علم درکو چې رومیان اگر چې فی الحال مغلوب شو خورست دوی په فارسیانو باندې غالب کیږي او دغه پیشنګوئی هغه الله رب العالمین بیا رښتینه ثابت کړه. غلبت الروم، رومیان مغلوب کړي شو. غلبت الروم دا اول ځل چې کله جنگ وشو نو باغې کې فارسیان غالب شو او رومیان مغلوب شو. اوس کوم ځای کې مغلوب شو؟ دا جنگ کوم ځای وشو؟ فی ادنى الارض، باغ نږدې ځمکه کې. ادنى الارض ځکه چې مکې مکرمې ته دا رومیان او دا فارسیان چې کوم ځای کې د دوی مقابله شوې وه نو دا جزیره یو علاقه ده چې هغه مکې مکرمې ته نسبتا نږدې وه. دا جنگ په هغه علاقه باندې شوی و. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. او دا رومیان چې دي وروستو د هغه مغلوبه کېدو د دوی نه زر ده چې دوی به غالبه شي په هغه فارسیانو باندې. نو دا غلبهم اضافت د مصدر کله فاعل ته راځي او کله مفعول ته راځي. نو دا غلبهم کې اضافت د مصدر مفعول ته دی. نو چې کله دوی مغلوب شي او فارسیان به باندې غالب شي په اول ځل خورست به بیا دوی باغی باندې غالب شي. سيغلبون فی بضع سنین، پس کلونو کې د شمار یو څو کلونه دی باغی کې دنه به الله تعالی رومیانو له غلبه ورکړي. لله الامر من قبل ومن بعد، او خاص الله رب العالمین لپاره د حکم او فیصله، یعنی قبل كل شيء او بعد كل شيء. چې یو شی لا پیدا نو حکم د چا چلی ده؟ د الله. او چې کله هر څه پیدا شو کائنات او نظام جوړ شو نو سم حکم د چا چلیږي؟ د الله رب العالمین. ويومئذ يفرح المؤمنون، او په دقه ورځ باندې په کوم ورځ چې رومیان غالب شي نو په دقه ورځ باندې به خوشحالي کوي ایماندار مسلمانان. ولې به خوشحالي کوي؟ ځکه ډبل خوشحالی شوي. یو طرف ته هغې د مشرکین مکه نه په بدر کې ګټلې ده او بل طرف ته د هغې همنوا او د هغې همخیال ملګري هغې چې کوم دی په فارسیانو باندې غالب شوي دي. بنصر الله، باغه امداد الهی سره او امداد کوي الله رب العالمین دا هغه چا چې وغواړي. او الله رب العالمین چې دی العزیز الرحیم. وعد الله، یعنی وعد الله وعدا، وعده کړی د الله رب العالمین یو وعده او مخالفت نه کوي الله پاک د وعدې خپلنا نو خامخا به دوی ته غلبه میلاویږي. لیکن اکثر د خلقونه چې دي لا یعلمون، هغه نه پوهېږي په دې باندې. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اوس الله تعالی وی اکثر خلق اکثریت د دین نه او د قرآن نه او د الله د احکاماتو نه د هغې نه غافله دي او بې خبره دي، نه پوهېږي. که پوهېږي نو په دنیا باندې ښه پوهېږي. ښه د دنیا په چکرو باندې په هغې کې ښه عالمان دي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، نو د الله تعالی شکایت کوي د هغې نه چې عالمان دي او پوهېږي دا خلق په هغه ظاهر ژوند د دنیا باندې، د دنیا په نقشو باندې ډېر ښه پوهېږي. او دوی د آخرت نه خاص دوی غافله او بې خبره دي. اولم یتفکروا فی انفسهم،
او آیا ولې فکر نه کوي باغ نفسونو خپلو کې دې دنه خپل زړه کې دا سوچ او دا فکر دې په دماغو کې وکي نو په خپل به پته ولګي چې ما خلق الله السماوات والارض چې نه دې پیدا کړی الله رب العالمین اسمانونو او ځمکې لرا معنا فيه ده او هغه چې په من درې دوانو کې دي لکن په حق سره واجل مسمى او په یو نیټه معلومه سره چې څونه الله تعالی دې چې دنیا دونه جون دی او د دنیا دومره زندگی د نو هغه پر اسمان او ځمکه او ما بینهما دا ټول قائمي او چې کله الله ختمول غواړي به ختم شي او په تحقیق سره ډېر د انسانانو نه په ملاقات د پروردگار خپل سره خامخا دوی کفر کوونکي دي هغې نه انکار کوي اولم یسیروا فی الارض او آیا ولې نه ګرځي دا کافران په دې ځمکه کې چې پس دوی وګوري چې څرنګه د انجام د هغې خلقو چې وړاندې له دوی نه وو کانوا اشد منهم قوة او هغه سابقه کافران ډېر مضبوط د دوی نه په اعتبار د طاقت سره د هغې افرادي او دارنګې مالي طاقت د دوی نه زیات واثاروا الارض وعمروها او هغه اړولې و د اسمکه لرا او آباد کړي و د اسمکه لرا الله ویني چې تاسو د اسمکه اړوي دا ټریکټر بلډوزر او دا ایوي پکې کوي او بیا کله ولسره ور کوي او کله پاغي کې باغ او بهار جوړوي الله وی سابقه خلقوم دا شنو نه کول هغه تاسو نه بدی کې ډیر چې کم نه ایکسپرټ وکړه ډیر ماهرانه خو چې کله د الله حکمونه مات کړل نو بیا په باغ او بهار باندې بچ نه شو نه پس مکو باندې خلاص شو او نه په مالداري او په سرمایه‌داري باندې خلاص شو عذاب سره مخ اثار یثیر اثارتن دا د ځمکې راړول او داغه چې کم دی خلک یې ځمکه میواړول نو واثار الارض وعمروها اړول وهغه د ځمکې لرا او آباد کړي وهغه د ځمکې لرا اکثر مما عمروها ډیر د هغه نه چې آباد کړي د دې موجوده او کفار هغه لرا دا موجوده خلق دون د ځمکو په آبادولو نه کوي څونه چې هغه عادیان او سمودیان کوي دلته دغه چاغي بلولې بلډینګونه په غرونو کې جوړول هران کې دونه وسایل هم نه وجاءتهم رسلهم بالبينات اور اغلی دوی ته پیغمبران دا غي په معجزات واضحه سره نو الله رب العالمین چې ظلم کړي په دوی باندې لکن دوی چې په نفسونو خپل باندې به ظلم کاو بتکذیبهم الرسل ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء او بیا شو انجام د هغه خلقو شاغي بدی کړي وا اساءوا کفر او شرک کړي کنه نو انجام د هغه خلقو چې هغه بدی کړي وا اساء معنا اشرکو د کټورو نه غټه بدی هغه د شرک ده نو دا غي انجام څه شو السوء هغه بدی شو چې بدکاری کو جو هغه سزا هم بدی شو کنه عذاب به باندې راغی نو یا خدا دې ته دا عاقبت الذين بخبر شي د پاره د کانه او السوء دا به اسم مؤخر شي او بدی کې اعراب چې دنه هغه تقدیری دی لکه دا اسم مقصور دی السوء ان كذبوا بآيات الله د دې وجنه چې هغه دروغجن غنلو آیتونو د الله رب العالمین لرا او دوی پاغه پور ټوکی کوونکی الله يبدأ الخلق ثم يعيده چونکی صورت مکی دی نو بیا ټول مقابله د مشرکین او د مکی سره ده د توحید او رسالت او هغه دلایل هغه ورته الله رب العالمین بیا معاد کوي الله رب العالمین د اول نه پیدا کی دی مخلوق لرا او بیا به دوباره کی الله پاک دی مخلوق لرا او بیا به خاص تاسو په طرف د الله رب العالمین باندې واپس کیږي او په هغه ورځ باندې چې کله قائم شي قیامت نو یبلس المجرمون نا امید وشي هغه مجرمان خلق من کل خیر د هر خیر نه نا امید وي او نه بيد دوی د بارا داغ شریکان خپلونه شفعاء او سوک سفارشان او ای بدی باغ شریکان خپلو باندې کافرین کفر کوونکی البته نبی انکار وکي و یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ باندې چې کله قائم شي قیامت نو په دغه ورځ باندې ودا ټول یتفرقون ډلې بجوړ شي مؤمنانو بزان لړلې دي يهودو او نصاراو د ارجع خپل ډلې هغه بجوړ شي اوس دا هغه مصدقین او مکذبین او هغه مسیئین او محسنین داغي انجام بدای پس هر چې هغه کسان دي دا تبشیر دی چې هغه ایمان راوړل دي او اعمال صالحه کړی دي نو پس دی په هغه باغچو کې روضتن دی په باغچو کې وی یحبرون معنا یسرون
په خوشالو او په مزو کې بوي هلته به خوشاليږي او هر چاغه کسان دي چې هغه کفر کړي دي او تکذیب کړي دي په آیاتونو زمون باندې او په ملاقات د آخرت باندې نو بس دغه کسان چې دي په عذاب کې محضرون حاضر کړي شي وي گرفتار وي هلته وسبحان الله حين تمسون بس پاکی دا الله رب العالمین لره په هغه وخت کې چې کله تاسو بیګا کې داخلي گئی او په هغه وخت کې چې کله سبا کوي تاسو هغه لره سار او ماخام صبح او شام دا الله رب العالمین د بار پاکی دا او هغه د شریک نه د عیب نه دا غینه پاک دی او د عبادت حقدار دی او خاص د الله رب العالمین د بار تعریفونه دي په اسمانونو کې او پزمکه کې وعشیا او په وخت د بیګای کې عشی چې کله د زوال نه پس واوړي نو دا عشی دی وحین تظهرون او باغه وخت چې کله تاسو داخليږئ په وخت د ماسپخین کې نو پنځ وخته نماز پکې راغی ها معنا دا پنځ وخت تر الله تسبیح بیانوي یعنی دا الله تعالی ته سجده لګوي او موس کوي ځکه چې اول راغی حین تمسون نو دې کې مغرب او عشاء دواړه راغلي او وحین تصبحون نو دې کې صلاه الفجر راغی او وعشيا نو دې کې صلاه العصر راغی ځکه د زوال نه پس دا رستو چې کله مازیګری شي دا به عشی دی ما خام ته نږدې او وحین تظهرون نو دا صلاه الظهر شو یخرج الحي من الميت دام دا الله رب العالمین د قدرت دلائل دي دلائل عقلیه راوباسي الله رب العالمین ژوندې د مړنا او راوباسي الله تعالی مړ د ژوندینا او را ژوندې کوي الله تعالی د ازمکه بعد موتها یعنی بعد یبسها وكذلك تخرجون الله وی دقرنګ بتا سورا وخت کېږي من القبور دینه باس بعد الموت معلوم کوي ها د ځمکنه الله تعالی او چې ځمکه دا داغینه الله تعالی شین باغ او بهار جوړ کو نو تاسو به هم خبرې شوی او الله تعالی هم بیا راپورته کی باس نه انکار مکوئ ومن آیاته اوس جون کې مشرکین مکه هغه ته ودا ټول خبره عجیب ښکارې دي او نعوذ بالله مذاق به کو خندا به کولا الله تعالی وی تاسو لما عقل او فهم درکړه داغینه کار واخلې او د الله ربوبیت او د الله رب العالمین انعامات او احسانات اغزان تمخه تکي او داغه قائل شي ومن آیاته او بعد داغه نخود قدرتونو د الله رب العالمین دا خبره ده چې پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو لره د خاورنا نمو خو د خاور نه یو یعنی مونږه خو د مور او پلار نه یو اخیری چې خبره بو دین او خاور لوي آدم علی السلام لا ثم اذا انتم بشر تنتشرون او بیا تاسو داسې انسانان یې تنتشرون چې تاسو را خوريږئ پس مکه کې دا ټول دنیا ته وګورئ تاسو نه آباد شوي ده اولاد آدم دا د الله تعالی لوی قدرتونه دي چې پس مکه کې ګرځي څوک به یو شانی څوک به بل شانی رنگونه عجبه هغه مختلف دي خو انسانیت هر ځای کې هغه د ځمکې واقدار دی او داغه خلیفہ دی ومن آیاته ان خلق لكم او بعد دا نفذ قدرتونو او د وحدانیت د الله رب العالمین نه دادا چې پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره د نفسونو تاسو نبی بیان لره دې لپاره چې آرام حاصل کړئ تاسو باغی باندې ازدواجی زندگی بنیادی مقصد دی سکون وجعل بينكم موده ورحمه او بیا پیدا کړی دی الله رب العالمین تاسو زوجین په منځ کې مینه محبت او مهرباني لره یو بل باندې مهربان وي او یو بل سره د مینه محبت او د الفت مظاهره هم کوي مفسرین حضرات فرمایي مودتن وی چې کله ځوانان یې او ورحمتن چې کله بیا بوډاګان شيخه نو په ځواني کې خو خاون یو بل سره ازدواجی زندگی او خپل مینه محبت هم ساتي دا د الله یو مهرباني ده پردي خلقي او غدا دي لکه خپل یو چې کوم نه وجود ته نه جوړ شيخه من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگوید بعد دی من دیگرم تو دیگره او چکل بیا بوډاګان شي نو الله تعالی بیا د رحمت معامله کوي نو بیا خاوند وی لکه دا بوډۍ خیال ساتي کنه او بوډۍ بیا وی بیا بابا غره خیال ساتي ښا ډوډۍ ولا ټایم باندې وړي دا کنه دا وړي نو یو بل باندې مهربان ان فی ذلک لآیات فتحقیق سره دې مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین دی خود پاره د هغه قوم چې هغه فکر مند وي بے فکر قوم هغه در دین عبرت نه حاصلې او بعد دا غ دلایل د قدرت د الله رب العالمین نه پیدائش د اسمانونو د زمکه دی الله وخته پر ګوره د ما خدای معلومه وا
او بیا اختلاف د جب استاسو دے او د رنگونو استاسو دے ټول یو اولاد آدم یې او څوک عربي وي څوک انګلیش وي څوک پښتو وي او په پښتو کې بیا څوک یوسفزی وي او څوک چې کوم نه هغه بنوسی وي او څوک باجوړی وي هر چا بیا خپل ژبې دي حالانکه ژبه وته نه بدلوي دغه یو ژبه ده او باغی باندې مختلفې لغات هغه به باندې حاصله وي او بیا رنگونو ته ګورې څوک تور دی څوک سپین دی څوک چیت دی څوک یو شان دی څوک بل شان دی دا الله تعالی قدرت یو مور خپل نو پیدا شي او رنگونه به بدلي یو سپین دی او بل بچي بل رور هغه تور دی هغه رنگ کې فرق دی ان فی ذلک لآیات فتحقیق سره په دې مذکور بیان کې خامخا نقد قدرت د الله رب العالمین دی د پاره د هغه خلقو چې پوهیږي په دې باندې للعالمین چې چا سره علم دی فائدہ به نه حاصلې او بعد دا نقد قدرت د الله رب العالمین نا خوب کول ساسو دی پشپا کې او دارنګ پورس کې وابتغاءکم من فضله او بیا غ تلاش کول ساسو د مهرباني د الله رب العالمین نا تجارتونه کوي کروندې کوي زراعتونه کوي نو الله شپه پیدا کړی دا ورځ پیدا کړی دا په تحقیق سره د مذکور بیان کې خامخا دلایل د قدرت الهی د لپاره د هغه قوم چې اوري دی لرا وغو تکدي او بعد دا غنه د قدرت د الله رب العالمین نه دادي او جوی دلایل شو یوهیکم البرق خوفا وطمعا چې خای الله رب العالمین تاسو هغه برېښنا د اسمان لرا خوفا یعنی خوفا من الصاعقه چې کله اسمان وبلغيږي نو کله سره وې دیږي خدا نه خاصه تندر راته ونشي وطمعا یعنی وطمعا فی المطر او دی خو امید چې ان شاء الله الله باران کوي نو پړق پړق چې کیږي نو الله هم یې ریږي او هم چې کم نه تمساته دا سوق کوي وينزل من السماء ماء او را نازل الله رب العالمین د طرف د اسمان نه اوبو د باران لرا راځندګي الله رب العالمین باغې سره زمکه لرا بعد موتها یعنی بعد یفسها په تحقیق سره به مذکور کې خامخا دلایل د قدرت الهی دي د پاره د هغه قوم یعقلون چې هغه د عقل نه کار اخلي ومن آیاته او بعض دلائل د قدرت الهی نه دادا چې ولاړ د اسمان او زمکه په حکم د الله رب العالمین سره کم وخت اسمان ولاړ دی او رارتاوی کی نه چې څو پورې الله رب العالمین ورته حکم نه دی کړی او د قرنګ زمکه خپل ډیوټي کی ثم اذا دعاكم دعوه او بیا چې کله اوبري الله رب العالمین تاسو لره په بللو سره د زمکه نه چې کله الله حکم راولېږي چې اوس را پاسه نو بس دا ټول خلق به د زمکه نه وایي د قبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت والله تعالی فرمایي بیا ټول را پاسه چې کله دعوت درکې بلنه درکې الله رب العالمین تاسو هغه بلنه د زمکه نه نو اذا انتم تخرجون ناسا پتاسو برا اوزه دخلوا قبرنا تخرجون من القبور وله من في السماوات والارض او خالد الله رب العالمین لپاره دي ټول هغه سيزونه چې هغه پاسمانونو کې دي او پزمکه کې دي او ټول د الله رب العالمین لپاره تابعدار دي قانتون یعنی مطیعون سر نشي ډکولې خدای الله د حکم نه وهو الذي يبدأ الخلق او الله رب العالمین خو هغه ذات چې دا اول پیدا کړي مخلوق لرا او بیا به دوباره کړي مخلوق لرا وهو اهون عليه او دا دوباره پیدا کول آسان دي الله رب العالمین ته هیڅ مشکلات پکې نشته نو دا مشهور سوال لې چې اهون صيغه اسم تبذيل ده او اسم تبذيل کې قانون دا ده چې دا تقاضا کې یو مفضل او یو مفضل علیه نو په اسم تبذيل کې قانون دی چې په مفضل علیه کې با هغه نفس فعل پاتې لکه دا فلان اعلم من فلان فلان کې د فلان کې نه ډیر لوی عالم دی نو دا فلان کې هو ډیر لوی عالم شه خدا بل فلان کې هم سنه عالم خو دی کنه نو په دې کې چې الله تعالی او هو اهون دا دوباره پیدا کول ډیر آسان دي نو هغه اول پیدا کول نعوذ بالله ډیر آسان نشو نو هغه له کوم تګران او الله تعالی ته هیڅ مشکل او ګران نشته نو دې مختلف جوابونه دي یو جواب دا چې کله کله اسم تبذيل په معنا د نفس فعل سره راځي هلته کې شری جامع او کتابونو کې وی فلان اعلم من الجدار وافقه من الحمار فلان کې د دیوال نه عالم دی هلکه فلان کې سره څونه علم دی بس وی د دیوال نه پوهیږي اندازه 20 کم نه دی وافقه من الحمار او د حمار نه ډیر پوهه دی
نو حمار خو په نه دی نو دغه دې کې دا افقه او دا اعلم صيغه د اسم تفضیل دي او دا په معنا د نفس فعل سره دي ځکه په جدار او په حمار کې خو د سر علم او فقاهت نشته اسم تفضیل کله کله په معنا د نفس فعل سره راځي نو معنا دا چې وهو اهون علی یعنی وهو هین علی دا دوباره اعاده الله ته آسانه ده دا مو چې ډیر آسانه ده الله ته آسانه ده وهو اهون علی او یا دویم جواب ده چې دا اهون اسم تفضیل ده او دا په خپل معنا سره ده خو دا د عرف مطابق راغلی دی زمونږ د انسانانو عرف دا دی زمونږ معاشره دا وي چې یو سړی یو کار په اول ځل باندې کوي او بیا دوباره کوي نو دا دوباره دته ډیر آسانی او په اول ځل باندې هغه ته خامخا لږ باغی کې مشکلات دي نو دا الله رب العالمین زمونږ د فهم او زمونږ د پوهه کولو لپاره دا لفظ راوړی دی او هو اهون علی لکه تاسو چې یو کار کوئ نو په اول ځل باندې لږ مشکلات دي دوباره به یې سم نه کړئ دا نه دي چې الله په نسبت سره به دا مشکلات شي وهو اهون علی او یا یو دریم جواب سره علماء ذکر کړی دی وهو اهون علی و اذا علیه ضمیر چې دی نو دا الله رب العالمین ته نه دی راځي چې دا دوباره پیدا کول الله ته ډیر آسان دي او بیا به دا سوال او جواب وشي بلکې دا علیه ضمیر دا د مخلوق ته راځي دی اسمان دې کزمکه دا که انسان دې که حیوان دې خو چې الله یې پیدا کړي نو ګوره کم مخلوق چې په اول ځل پیدا کیږي نو باغې کې دې مخلوق ته لګ تکلیف شته مشکلات شته څه مطلب لکه اوس ما او تا انسان دنیا ته راتلو نو خلقکم اطوارا نو وسونه اطوار او د سونه مراتب نمونګه لاول نطفه او بیا علقه او بیا مضغه او بیا چې کوم دینو هغه یعنی لحما او فکسون العظام لحما نو د مختلفو مراحل نراتیر شي او دوباره چې پیدا کیږي او د الله حکم دی چې کن فیکون دا مخلوق یادی دا نه چې الله رب العالمین ته اهون علی بیا سوال نو واردی وهو اهون علی وله المثل الاعلى في السماوات والارض او خاص الله رب العالمین لپاره د هغه صفت اوچت دا الله لپاره عجیب شان دی ښه عجیب قدرتونه دي هم پاسمانونو کې هم پسمکه کې او خاص او دغه الله رب العالمین غالب دی او د حکمت خاوند دی ضرب لكم مثلا من انفسكم او دلائل د وحدانیت کو ډیر شی بیان شو دلائل عقلیه خو کفار او مشرکین بیا هم شرک کوي او د الله تعالی بعضی عباد هغه د الله تعالی سره په خدای کې شریک کوي نو الله تعالی تاسو نه یو تاسو کو چې تاسو غلامی یا تاسو نوکری تاسو مالکان او هغه نوکران دي نو آیا تاسو د خپل مجازي نوکران هغه ځان سره په دې خپل چې کوم دي سیرونو کې اموالو کې هغه تاسو شریکان جوړولو ته تیار لا هیڅ یو سړی ګور خپل نوکر هغه ځان سره باقاعده برخدار جوړولو ته تیار نه دی نو الله تعالی بیا زما بندگان چې هغه ما حقيقي بندگان دي مجازي نه او زه حقيقي مالک یم نو هغه بیا څنګه ما سره په خدای کې او په الوهیت کې شریک وي ضرب لكم مثلا بیان کړی الله رب العالمین تاسو ته ضرب لكم یعنی فی باب التوحید د توحید په باب کې تعالی یو مثال بیان کړی دی الله رب العالمین تاسو ته یو مثال چې هغه دغه نفسونو تاسو نه دی هل لكم مما ملكت ايمانكم آیاشته تاسو لپاره د هغه نوکرانو نه چې کوم مالک دي لاسونه تاسو راغی د لپاره نو هغه تاسو لپاره شریکان دي فيما رزقناكم په هغه سيزونو کې چې روزي کړه دې موږ تاسو ته ان من الاموال والاولاد چې کوم مالونه او اولاد من لدر کړي دي نو تاسو غلامان تاسو سره شریک دي فانتم فيه سواء چې پس تاسو باغی کې سره برابر یې تاسو د نوکران دا به سره برابر شي تخافونهم كخيفتكم انفسكم چې تاسو یریږئ د هغینا لکه څنګه چې تاسو یریږئ انفسکم یعنی امثالکم دا خپلو امثال خپلونا ګوره یو سړی کدا هغه سره بل پارټنر دی په کاروبار کې نو دې باقاعده ګوره داغه نه یریږي ښه اسنه چې داسې یو حرکت کوم چې پارټنر خپشي کدورونه دی په کور کې نو هغه یو وی اسنه چې داسې حرکت کوم هغه بل رور هغه په باندې خفشي او هغه محسوسه کی نو الله تعالی وی تاسو د خپل غلام نه یا د خپل نوکر نه دقه شان یریږي لکه څنګه چې د خپل پارټنر نه یا د خپل رور نه څنګه یریږي نه
لکه خلک وایي څه شی دی خو غلام سړی دی نوکر سړی دی وایي سل نوکران به نور راولم ښه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات دقرنگ منگ بیانو آیتونو دا قرآن پاک لر دا پار دا حق قوم چاگی عقل مندوی بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم دا شکایت دی بلکہ تابعداری کی حق کسان چه ظالمان و کافران دی دا خواہشات اخبرو پنا علمی او پنا پوہے سرا پس سوک دے حق چاگت ہدایتو کی فمن يهدي من ضل الله سوق دے آغا چه ہدایت حاصل کی چالر گمراہ کی اللہ رب العالمین چا اللہ بیلاری کی سوک پلاری کوئی نشی او نشتر یدوین پارا سوک مددگار فاقم وجهك للدین حنیفا اس چکل دلائل قائم شو مثالونم بیان شو اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا او داغا پا وساطت باندے طول امت تا دا خطاب کی چخپل ذات دا اللہ رب العالمین دین طرف تا نیغ او برابر کی دا توحید بلا روان دے نیغ روان شے فاقم وجهکا او در وخپل ذات مبارک لر دا پار دا حق دین اسلام حنیفا بدی حال کی جمائل کی دن کے طرف دا دین حق باندے دین باطل پریدئی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا یعنی انہی سیتاسو یعنی خضو فطرت اللہ مفعول در پار دا عامل مقدرہ یا الزمو لازم انہی سیتاسو اغا دین دا اللہ رب العالمین فطرت اللہ یعنی دین اللہ دیکھا اللہ رب العالمین طول انسانان پا دین فطرت باندے پیدا کری دی فعقیدی دا توحید باندے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ نونی سیتاسو اغا دین دا اللہ رب العالمین لرا حسی فطرت چا اللہ رب العالمین پیدا کردے دے طول انسانان باغی باندے او نشترے سوک بدلون کے دا پارا دا اغا دین دا اللہ رب العالمین لخلق اللہ اللہ رب العالمین چا سرنگی دا مخلوق پیدا کردے دے او اغیتا کم لارا خودلے دا دا دین دنیا نسوک داغی دا پارا مبدل او مغیر نشتا چا باغی کے چینج راولی ذالک الدین القیم او دار توحید او دا اسلام دا لار چه دا دا دین مستقیم دے لیکن اکثر دا خلقنا نبوئی کی بدی باندے او بدی حال کے چتا سراجی کی دن کی شیف طرف دا اللہ رب العالمین باندے یو اللہ تا راجعون شے او ویرے گے دا اللہ پاکنا او تاسو پابندیو کے دماندو او مکے گے تاسو دا غڈالی دا مشرکیننا من الذین فرقوا دینہم مکے گے تاسو دا آغی خلقنا چاگی ٹکڑی ٹکڑی جوڑ کر دے خبل دین لرا عنادنا و بغضنا کول نو بدین کے بلا چه کم دے برغنڈی جوڑ کری دی وکانو شیعا او دی حقی ڈلے ڈلے شیع جمد شیعتون دا اہل کتاب چو بلا ڈلے جوڑ شی و اللہ تعالی وی تاسو سے میں جوڑے گئی پیو دین او پیو صراط مستقیم ماندے قائم پادش ہے کل حزب بما لدیہم فرحون ہر یو ڈلا او ہر یو جماعت جدے نو پا حاغ طریقہ چکم حقی سردا فرحون نو دی پاغی باندے خوشحالی کون کی دی ہر یو ڈل وی زما دا لار او زما دا طریقہ وی دا کامیابی لار دا او پاغي باندې مطمئن دي و اذا مس الناس ضر او په هغه وخت چې کله ورسیږي د انسانانو ته یو تکلیف او مصیبت نو دی اوبلی پروردگار خپل لره او په دې حال کې چې راځي کیدونکي چې په طرف د الله پاک باندې او بیا چې کله اوسکی الله رب العالمین دوی د خپل طرف نه یو مهربانه لره مثلا باران پوشي لاول خو باران نوي نو ټول الله ته زاری کوي خدای بارانو کې خدای بارانو کې او لاسونه اوږد کړي وي او الله وی چې کله په باران وکم نو اذا فريق منهم بربهم يشركون الناس بيودل پدوي کې داسې ده چې خپل پروردگار باندې شرک کوونکی وي بیا وی مترنا بنوع کذا مترنا بنوع کذا ویدا هو چې کوم ده فلان کې استوره فلان کې زې لراغه وی ځکه باران وشخه دی الله نه یادې او نه الله تعالی مهرباني یادې الله ویدام شرک دی لیکفروا بما آتیناهم نو کوم مؤثر غنی بالکل نو بیا ښکارا شرک دی او کوم مؤثر نه غنی خو بیا نسبت هغه ته کی مؤثر خو الله غنی چې باران چاو کو الله خو نسبت کوي د غستوري ته یا د قبل غیر الله ته نو دا بیا د ګنا نه خالی نه ده او نامناسب عمل نه دې د بار چې دی کفر وکي په هغه نعمتونو باندې ناشکری وکي چې کوم ورکړه دې مونږ دوی ته فتمتعوا نو پس فائدې حاصل کړئ تاسو انسانانو پس درد چې تاسو پته ولګي ام انزلنا عليهم سلطانا آیا را نازل کړه دې مونږ په دوی باندې یو دلیل او یو حجت لرا سلطان یعنی حجتا فهو يتكلم نو پس هغه دوی ته گویا دي او خبرې کوي په هغه سبان چې دوی باغی باندې شرک کوي
الله وی تاسو سره په شرک باندې یو دلیل شته یو نقلی دلیل یا عقلی دلیل نشته واذا اذقنا الناس رحمه او باغ وخت چې کله مونږ اوس کو دي انسانانو ته یو نعمت او یو مهرباني لرنو دي خوشحالي کوي باغ سره او کله ورسیږي دوی ته یو مصیبت او تکلیف په سبب د هغه اعمال چې وړاندې لګي الله سونو د دوی مناسبه دوی بیان امید وي د الله رب العالمین د رحمتنا یقنتون ان من رحمت الله اولم يروا آیا نګوري دا انسانان دي خبره ته چې په تحقیق سره الله رب العالمین فراخ کوي روزي دا غچاره پر چې وغواړي او څنګه الله تعالی دا غچاره پر چې وغواړي په تحقیق سره بدی مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین دی لپاره د هغه قوم چې ایمان لري په دې باندې فآت ذا القربى حقه اوس الله تعالی فرمایي زما د احکامات او تعمیل کوي حقوق الله هم کوي او حقوق العباد هم کوي او بدني عبادات هم کوي او مالی عبادات هم کوي مثلا خلق هغه دي چې هغه په اموالو کې د الله رب العالمین د حکم اتباع نه کوي هغه ربا کوي نو یا خو کار ربا ده یو لا کور کوي بیا ورته 2 لک برا کوي نو دا خو ربا او سود شو دا حرام او ناجایز دي او یو هغه دي چې هغه ربا نه ده ربا متعارفه خو بیا هغه نامناسب عمل دی لکه یو سړی لای امدادو کې یو سړی باندې تکلیف راغله دی او یا یو سړی باندې خوشحالي راغله ده لکه نن سبا وی فلانګو کر واده دی نو دیو لګي او هغه سره څه تحفه او څه گیفت دا ولا چې کم دنو خمزدار برابر کی او مقصد پړه کې دی الله وی خو علیم بذات الصدور ته سبا چې زما واده راشي نو دا خو مالدار سړی دی او ډیر خوش عیش دی نو ما 100 روپے ولګولي او دی به خیر مال به الله 100 روپے لګي الله تعالی دام ته یو قسم سود دي شروع وکړه دام سود دي په دې نیت باندې ورکوا چې بس دا الله تعالی بنده دی او زما مسلمان رور دی نو په خوشحالۍ کې دا غسر تعاون کوم یا په تکلیف کې دا غسر تعاون کوم دا څنګه چې ما باندې تکلیف راغی نو بیا به مال دین ډیر راکې ولا تمنن تستكثر الله یې چا باندې احسان مکو چې بیا ډیر په تمای ښه نو په اموالو کې هم الله تعالی فرمایي زما د حکم اتباع کوي او هغه حکم دا دی چې صدقه کوي دا الله رب العالمین د رضامندۍ د پاره چاله ورکړه کوي او د خپل دنیا د جوړولو د پاره تاسو په هغه نیت باندې خرج مکوئ ښه نو الله تعالی فرمایي فآت ذا القربى حقه پس ورکته هغه رشتہ دار ته حق داغو صله رحمی کوا داغه سره تعاون کوا او امداد سره کوا او دارنګ مسکین ته او مسافر ته ذالک خیر للذین او دا عمل ډیر بهترین دی د هغه خلقو د پاره چې هغه اراده کوي رضامندۍ د الله رب العالمین لرا یریدون وجه الله یعنی رضا الله او دغه کسان چې خاص دي کامیاب دي وما اعطيتم من ربا ليربو في اموال الناس او هغه چې تاسو ورکوي هغه لره من ربا د سودنا ليربو في اموال الناس د دې لپاره چې ګینه هغه زیات شي په هغه مالونو د خلقو کې وګوره دې ته الله تعالی سود دوی چې یو سړی له غم خاده په موقع باندې او تعاون ورکوي خو مقصد دی دای چې مال او بیر دې نډیر لګی تا نو فلا يربو عند الله نزياتي کدا د الله رب العالمین په جناب کې کدی مپتما کېګه ها چې مال الله تعالی د دې ډیر اجر راکړي دغه ثانیت خو الله ته معلوم دی وما آتيتم من زکات او هغه چې ورکوي تاسو هغه لره د زکات او د خیرات نه د الله د رضا لپاره ورکوي صدقه کوي او چې تاسو اراده کوي باغی سره رضامندۍ د الله رب العالمین لره نو فاولئک هم المضعفون نو پس دغه کسان چې دي دوی چن کون کې دي هغه خپل اجر او ثواب لره چې د صدقې په نیت ورکو نو الله مولا دوچن اجر ورکړي یو په لس او یو په وسوا او الله یضاعف لمن یشاء رسول الله رب العالمین وخشي الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه پیدا کړی تاسو لره اول نمبر دنیا ته راوستي او بیا روزي درکړی تاسو لره او بیا به وفات کی الله رب العالمین تاسو لره او بیا به ژوند کی الله رب العالمین تاسو لره دا انعامات اربعه دي نمبر وار انعامات دي دغه چې د نس نه حس کول مدام د الله رب العالمین مهرباني ده او بیا رن ټول د روزي د خوراک تنظیم کړی دی خوا کاغه روحاني غذا ده ایمان او قران راکړي دي او کاغه مادي غذا ده ټول معقولات او مشروبات راکړي دي او بیا دا وفات کول چې دي نو دا ور انعام دی ښه ځکه د آخرت انعامونو ته بسنګ راسي چې څو پورې مرشه نه ښه
الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب. او بیا سلورم انعام دا چې الله بم دوباره بیا ژوند کوي. والله تعالی قدم په قدم زما په نعمتونو باندې مالا مالي نو بیا پکار دي چې په هر قدم کې بیا الله تعالی رضامندي هغه ولټوي. ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل. وصلی الله تعالی پوښتنه کوي آیا شته ستاسو په دې معبودانو کې او ستاسو په دې شریکانو کې هر هغه څوک چې هغه کوي دغه کار لره من شيء يوصف دغه اماتت دغه احیاء دغه ترزیق الله وی څوک بل چا باندې ګوته کې خو دې شي چې هغه دا کارونه کوي شي لا. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه. الله وی پاک دې الله رب العالمین عن الشريك اسوک نشتقه او عالی شان دې الله رب العالمین دا غسنه چې دوی شریکي دې الله رب العالمین سره. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وصلی الله فرمایي دا دنیا کې چې څومره فساد مچاو شوی دی او دا څومره نقصان دی مدام دو انسانانو د اعمالو نتایج دي. که د دوی عقیده سمې وي د دوی عملونه درست وي الله تعالی فرمایي بیا به فسادونه نه وکړي. او تاریخي روایتو کې راځي دا سمندر اوبه ترخی دي نو دا هم په خوا خوږې وي او اوس چې کوم دی بیزه چې شرم خویني نو هغه ته تختی نو په خوا خو به وي شرمخان او دا بیزه دا خو یو ځای ګرځېدلی دا خو ته تښتېده نه. خدا خو چې کله د حضرت آدم علیه السلام بچوړي قابیل قتل وکړو او لومبنې د ګناه او د معصیت بدعت ایجاد کړ نو د هغه ونه سمندر اوبه ترخې شوې او بیا چې کوم دی نو هغه ونو بعضې میوې بندې کړې او بعضو پاتې کړې. ښه مخکې خو به ټولو ونو هغې میوې کولې نو دا ټول نعمتونه چې په انسان باندې بندېږي یا عذابونه راځي یا مصیبتونه راځي الله وی دا د اعمالو نتایج دي. نو بکار دي چې خپل عملونه هغه درست کړي عقیده هم درست کړي اعمال او اخلاق هم درست کړي. ظهر الفساد في البر والبحر. ښکاره شوی دی او ظاهر شوی دی فساد او نقصان په وچه او په لمده باندې. دا څومره قحطونه راځي دا د انسان د اعمالو نتایج دي. باران بند شي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د اعمالو نتایج دي په سبب د هغه باندې چې کسب کړي دی هغې لره لاسونو د خلقو دې لپاره چې اوس کوي الله رب العالمین دوی ته هغه بعضې سزا د هغې عمل چې دوی کړی دی هغې لره بعضې د ټول د عمل ټوله سزا دنیا کې نه میلاویږي. ها دا د عمل بعضې بدله ده ځکه اصلي بدله خو په آخرت کې میلاویږي او په دنیا کې الله تعالی دا مصیبتونه او قحطونه او عذابونه ولې راولي په دې کې دا د الله مهرباني ده چې دا عذاب راولي دا د الله مهرباني ده. لعلهم يرجعون خایږي چې دوی واپس شي عن الشرك والكفر والمعاصي دوی الله ته راجعون شي. قل سیروا فی الارض تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې وګرځئ تاسو په ځمکه کې او پس تاسو وګورئ چې څرنګه د انجام د هغې خلقو چې وړاندې ستاسو نه اکثر د هغې نه هغه شرک کوونکي وو. فاقم وجهک للدین القیم پس نیغ کته خپل ذات مبارک لره د پاره د هغه دین مستقیم وړاندې د هغې نه. نو پیغمبر علیه السلام ته حکم دی او د هغه په وساطت باندې ټول امت ته وړاندې د هغې نه چې راشي داسې یو ورځ چې هغه ورځ د قیامت ته لا مرد له من الله. لا مرد من لا مانع چې نشته سر رکاوټ او مانع د هغې دپاره د جانب د الله رب العالمین نه او په دقه ورځ باندې یصدعون معنا یتفرقون خلق به ټول ډلې ډلې شي د مؤمنینو به ځان له ډلې او د کافرینو به ځان له ډلې او بیا په کافرانو کې هره ډله ځان ځان له ده. اوس د هغې انجام به داسي هر هغه څوک چې هغه کفر اختیار کړی دی نو بس په هغه باندې هغه بدله د کفر د هغه ده فعلیه کفره یعنې فعلیه جزاء کفره اور ته به حواله شي. او هر هغه څوک چې هغه عمل کړی دی نیک عمل نو بس د خپلو نفسونو دپاره یې کړی دی فلانفسهم یمهدون نو د خپلو نفسونو دپاره به دوی غوړول کوي. یمهدون الله وی ځان ته به دا بسترې د جنت غوړوي ښه مزېدارې مزېدارې چټایانې او د جنت چې کوم دی نو هغه نعمتونه او دوی به چې کوم دی ځان له کورونه برابروي. لیجزي الذین آمنوا دې لپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین هغه ایماندارو مسلمانانو ته او چې اعمال صالحې کړي دي د هغه مهربانۍ خپلې نه او په تحقیق سره الله رب العالمین مینه محبت نه کوي د کافرانو سره. دا کافران چې نن غوړ زیړ دي نو دا مو وایي چې دا الله تعالی ته خوښ دي دا خو استدراج لهم. ومن آیاته
دا اوس نور دلایل دي الله تعالی مشرکین مکه ته او ټول کفار ته الله تعالی ذکر کوي چې بعد دا غنحو د قدرتونو د الله رب العالمین نه دا چې راوړيږي الله تعالی بادونو او هواګانو لرا مبشرات چې هغه خوش خبره او روان کی دي چې هوا او چې دې خپل پته لګي چې باران وشو یا باران را روان دي نو هواګانې بل طرف تراشي او دې د بار چې وسګي تاسو ته الله رب العالمین دا مهرباني خپلنا من رحمته ان من الماء البارد یخي وب الله تعالی بیاسکه او میوجات داغه هغه استعمالوي او دې د بار چې جاری شي هغه کیشته په حکم د الله رب العالمین باندې کني که هوا نه وي او سیلای نه وي نو بیا به جازونو داغه رفتار کې به فرق راغلی او دې د بار چې تاسو اولټوي د مهرباني د الله رب العالمین نه او خای کې چې تاسو شکر گزار جوړ شئ ولقد ارسلنا من قبلك لو صلی الله تعالی حقیقتا پیغمبر علیہ السلام ته تسلی ده او کافرانو د پاره تخویف دی چې نور پیغمبران راغلی وو او قوم ورته تکلیفونه رسولي وو نو هغه به د صبر نه کار اخیست او قوم چې آخر کار نو منلی نو عذاب سره مخ شي خامخا به تحقیق سره را لېږلي مونږ وړاندېستانه پیغمبر علیه السلام نورو پیغمبرانو لره په طرف د خپل قوم باندې بس راغلي وو هغې دوی ته په هغه معجزاتو واضحو سره فانتقمنا من الذين اجرموا نو پس انتقام واخیست مونږ د هغه مجرمانو کافرانو نه الله عذاب پرې راغی وکان حقا علینا او دې لازم او واجب پما باندې نصر المؤمنین مدد کول د ایماندارو مسلمانانو سره الله وی خامخا به د مسلمانانو مدد کوم وکان حقا علینا او دا پما باندې حق دی خدا حق وجوبی نه دی حق استحقاقی بلکې دا هغه حق ترحمی دی یعنی دا الله تعالی د مهرباني د وجه نه بس خپل یو وعده کړی چې دا څه وکړو او اوس مونږ وایو چې مسلمانان خو نن سبا ډېر پریشان حال دي الله تعالی خو ما دا وعده کړی چې دې امداد وکوم د کافر په مقابله کې او اوس مسلمانان هغه ټول یعنی بد دي او ډېر په بدحالۍ کې دي نو جواب دا دی چې المؤمنین دی ها نصر المؤمنین معرب باللام دی چې کله مسلمان خو مسلمانی کنه وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين او مسلمان بکله مسلمانی چې د قران هغه صفات په ذکر راغلي سورۃ المؤمنون کې الله تعالی کوم صفات بیان کړل په سورۃ توبه کې چې الله تعالی کوم صفات بیان کړل او دارنګ چې کوم دین په سورۃ المؤمنون کې چې داغه کوم صفات راغلي دي هغه به ذکر راشي بیا به الله رب العالمین امداد د شامل حال وي الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا دا نور دلائل دي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه را لېږي هواګانو لرا بس را پورته کی دا هواګانې وریځ لرا فيبسطه في السماء بس وګړي الله رب العالمین دغه وریځ په جانب د اسمان کې لاول دا وریځ لګي بیا ورو خوريږي ټول اسمان هغه راګیر کی چې څنګه وګړي الله رب العالمین ويجعله كسفا او وګرځي الله رب العالمین دغه وریځ لرا ټوکړي کې سفر معنا قطعا فتر الودق يخرج من خلال ګوري به مخاطبه هغه ساس کی د باران لرا چې هغه براوسی د میل دغه وریځ نه نو بس هغه وخت چې کله ورسي الله رب العالمین دغه باران هغه چاته چې وګړي د بندگانو خپلونه اذا هم يستبشرون نو ناسا باغی ډېر خوشاله کی شکر دی الله تعالی مهرباني وکړه او چې کم دینو هغه سوکړه ختم شوه او شکر دی الله تعالی ګرمي هغه په خپل موسم باندې بدل کړه وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم دا ان مخفف من المثقل له او عمل کوي په ضمیر شان مقدر کې وجوبا په تحقیق سره شان دا دی چې ودا خلق وړاندې د دې نه چرانه نازل شي دا باران په دی باندې من قبله د مخکنه لمبلسین خامخا ډیر نا امیدو یره بس باران نشونه او کم دې بس وسو کړه ډیر شو روزه خو ډیر ګرانش وکړه نو الله تعالی فرمایي چې دغه باران د زما په اختیار کې دی ښه دغه انسانان کله د نا امیدۍ خبرې کوي او کله بیا د خوشحالۍ خبرې کوي شکر دی خدای پاک باران وکړو نو الله تعالی فرمایي چې څنګه هغه باران حسي زما په اختیار کې دی نو دا قران چې دا روحاني باران دی ښه او په دې سره د خلقو د زړه دنیا بدليږي الله تعالی وی دا هم زما په اختیار کې دی فانظر الى آثار رحمت الله دین انکار مکوئ وګورئ تاسو هغه اثرات د رحمت الهی ته چې څنګه راځوندې کړی الله رب العالمین رسو دا غوچېدو دا غینا ان ذلک لمحيي الموتى الله وی بس
دی بسر کې نه دی پراته عقل وکي پروت دی ها دقه الله چې دا او چې زمکه ژوندۍ کړه په باران سره نو د دې قبرونو الله تعالی بیا د امري الله تعالی راپورته کولې شي بعد الموت نه انکار مکوئ په تحقیق سره دقه الله چې هغه را ژوندۍ کول کې دمړو دی او الله رب العالمین چې على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا او کچره خامخا مونږ را اولیګو یو هوا او یو سیلی فرأوه مصفرا بس وګوري دا خلق فرأوه الزراع اغزمیداران دا انسانانو ته او د زمیدارانو ته ضمیر راځي دی الله وی کله کله داسې وشي خپل باغ او بهار ولاړی خپل فصل ولاړ دی خپل باغ دی او بده کې داسې یو مهلک سیلې پر راشي نو هغه فصل ټول تک زیړ شي او هغه بالکل چې کوم دی د انتفاع د هغه قابل هغه پاتې نشي او د خلکو هغه فصلونه ټول تباہ او برباد شي کله کله داسې کیږي نو کله هوا الله تعالی را لېږي هغه د خیر سبب شي او کله هوا الله تعالی را لېږي او هغه د شر سبب وګرځي نو تقرنګ د قران پاک چې کوم الله رب العالمین را لېږي نو د چا د پاره د خیر سبب شي داغه د پاره د هدایت ذریعہ شي او د چا د پاره د گمراهۍ سبب وګرځي هغه نه انکار وکړي نو فرأوه مصفرا فذي وګوري هغه لرتک زیړ مصفرا اسفرار ویل کېږي زیړته بقره صفراء مصفرا چې هغه زیړ وي نو لظلوا من بعده يكفرون لظلوا من الاسوار نو خامخا وګرځيږي دا زمیداران او دا انسانان ورستو دا غینا یکفرون چې دوی کفر اختیار کی او ناشکری اختیار کی دا الله رب العالمین نه نعوذ بالله نا امید شي او دا الله نه ګیله منشيخه ته ګوروي دا څه کوله فصل مې او دا چې کوم نه زما پټه او زما په تقدیر کې وي چرته وي سم خبره نه لیکل شي او زما به ودا قسمت نو دا الله نه ګیله شروع کیږي یکفرون معنا دا قشلا فإنك لا تسمع الموتى پس بتحقیق سرته چې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله وی ته دین بیانوا قران ته بیانوا خو چې کوم موت القلوب دي او ختم الله على قلوبهم والذي الله وی هغه چرته صراط مستقیم دن راضی ښه لکه څنګه چې مړې ستاسو خبره نه فائدہ نه حاصلې چې نه جواب درکې نو دغه شان دي دا کافران هم فائدہ نه حاصلې بس په تحقیق سره ته چې پیغمبر علیه السلام نا اورایت مړوتا او نا اورایت کڼوتا هغه بلن لرا په هغه وخت چې کله دوی شاکی مدبرینا او په حال کې چې اوریدون کی استانا وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم او نه ته هدایت کوون کې اړندوتا دا گمراهي داغینا څه مطلب چې کوم د زړه لاندې دي او داغي زړونه د اسلام نه او د قران نه بل طرف ته منحرف شوي دي الله پیغمبر علیہ السلام ته ویته نشر اړولې ښا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تخنا اور اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیکن هر هغه چاته چې ایمان راوړي په آیاتونو زمون باندې نو بس حقی داغه د پاره تابعداري کوونکې دي مسلمون معنا منقادون الله الذي خلقكم من ضعف بیا دلائل دي الله وی انفسي دلائل دي چې تاسو د خپل نفس ته وګورئ لاول دا سي کمزوري وای چې کله د مور نه سړی پیدا شي په هیڅ باندې هم نه پوي دی لا تعلمون شيئا او خپل ځان کنټرول کوي نه ځان نه خبر نه دی نو کنټرول به سکی الله تعالی بیا مل قوت او طاقت درکړه نو بیا وی دارسو ځان ته نسبتونه کوي او بیا د قوت نه پس الله وی بیا د باندې ضعف راولم وګونه کار پیدي سر کې کار پیدي دماغ کار پیدي نو الله وی دا انقلابات تاسو په دې وجودونو کې کم ذات راولي د دې نه زما خدایي او زما چې کوم دې قدرتونه او قوتونه هغه دې معلوم کړي الله رب العالمین خو هغه ذات ته چې پیدا کړی تاسو لره من ضعف د کمزورینا یعنی من نطفه دغه د نطفه هغه اساس کې کمزور دی کنه به حس او به جان ثم جعل من بعد ضعف قوه او بیا ګرځول دی الله رب العالمین رسل د کمزورینا طاقت او قوت لره ځوان جان سړی ته نه جوړ شوی او بیا دا منډي وای کله وی سعودي ته دما او کله وی چې کنده فلان کی طرف ته دما ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه او بیا ګرځول دی الله رب العالمین رسل هغه طاقت او د قوتنا هغه کمزوري او بوډاوالي لرا يخلق ما يشاء دا ټول د الله رب العالمین اختیار دی پیدا کی الله رب العالمین هغه چې وګواړي او هو العلیم القدیر ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون اوس نن خو کفار انکار کی بعد الموت نه مني الله وی سبب قیامت کې مفتورن الله تعالی
او یو بل نو بیا تاسو نه کوي چیرې مونږه سونه وخت تیر کو نو کله به بس تاسو یو غنټم تیر کړو په دنیا کې نو او باقی چې کوم نه مونږه نور وخت نه تیر کړو. الله رب العالمین فرمایي بیا به ته فرشتي وي چې دا قیامت ته هغه تاسو چې انکارونه کوي. ويوم تقوم الساعه او په هغه ورځ باندې چې کله قائم بشي قیامت به برپا شي نو قسمونه بخوري دا مجرمان او دا کافران په دروغ باندې قسمونه ما لبثوا غیر ساعه چې دی وخت نو تیر کړي ما لبثوا فی الدنيا یا ما لبثوا فی القبر دا قبر غ زندگی بیانې چې مونږ نو تیر کړي غیر د یو ټیم نه صرف دا یو غنټه او یو ساعت هم تیر کړي. كذلك كانوا يؤفكون دقرنګ دوی اړول کیږي دا حقنا يؤفكون عن الحق اذا کټه می تیر کړه د شپېته کاله اتیا کاله او قسم خوري ما سره یو غنټه تیر کړه ده. الله تعالی وی التم د حق نه واوړې ده دنیا کې د حق نه واوړې ده توحید نه منی کا او بعض بعد الموت نه منی الته بیا دروغ وی او خلاف حق خبره وکړه. وقال الذين اوتوا العلم او چکم اهل علم دي اهل ایمان دي اغیب د قیامت په میدان سوی. وقال الذين اوتوا العلم او وای به هغه کسان چې ورکړل شوی دی هغه ته علم من الانبیاء والعلماء یا والملائکه ملائکه اهل علم دي نو هغه بسوی ورکړل شوی دی هغه ته علم او ایمان. لقد لبثتم في كتاب الله خامخا بتحقیق سره تاسو درنګ تیر کړو هغه حکم او فیصله د الله رب العالمین کې تر د ورځې د قیامت پورې. اے الله ته چې څومره علم او چاله سلويخ کاله ور کړی وو چاله سل کاله ور کړی وو چاله شپېته کاله ور کړی وو ټول قسمونه مخره چې یو غنټه وخت تیر کړی دی دا خدای چا خپل ټیم وګوره اهل علم صحیح خبره وکړه نو اهل علم او اهل ایمان دلته په صحیح موقف باندې ولاړ دي او د قیامت په میدان کې داغي معاملہ هغه درسته. فهذا يوم البعث فذا غورز د بعث بعد الموت د دوباره ژوندون ده لكن تاسو چې نه پوهیږئ په دې باندې لا تعلمون ان لا تصدقون تاسو داغي تصدیق نه کوئ. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا نفس بدق ورځ باندې نفع بنور کوي هغه خلق ته چې هغه ظالمان او مشرکان دي ظلموا یعنی اشرکوا ناغیل بفائدہ نور کی معذرتهم هغه عذر کول د الله رب العالمین په جناب کې دا معذرتهم د لا ينفعو د پاره فاعل له الته چې الله ته عذرونه کوي بانی کوي او الله تعالی نه معافیان غواړي الله ودادتا نافع ندی ولا هم يستعتبون او نبذتي توبه قبل ولکیږي عتبا ولکیږي رجوع ته چې دوی د خپل عمل نه واپس شي چې خدای باز زمونږه توبه الله وینا اوس د توبې ټیم ختم دی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن او خامخا بتحقیق سره ضربنا معنا بینا بیان کړی دی موږ د خلقو د بار په دې قرآن شریف کې د هر قسم مثالنا او کچره تر اتلو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته بیاات مقترحه باغ معجزې سره چې کوم دوی غواړي نو خامخا وای به هغه کسان چې کافران دي ان انتم الا مبتلون چې نه تاسو لکن تاسو په باطل باندې الله تعالی وسم وی چې تاسو په غلطه یې او که په حق یې نو معجزه پیش کا الله یې کوم معجزه او ته پیش کې بیا هم دغه خبره کوي دا د جهل په ډېرې باندې ناشته. ان انتم الا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين هم دقرن مهر لګول دي الله رب العالمین په ځونو د هغه خلق باندې چاغي نه پويږي په دې باندې لا يعلمون الا يصدقون. فاصبر اوس چې دومره دلایل بیان شو عقلی نقلی او دومره واقعات او دومره مثالونه او بیا هم نه مني مخکاره خبر د پیغمبر علی السلام له په دې باندې خفغان ورته الله یې بس د صبر لمن اغونیسا. فاصبر ان وعد الله حق فصبر کو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین رښتینه ده دا الله وعده ده چې هغه بستا امداد کوي او تعالی بغلبه درکوي. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او بے برداشت دین کی تعالی اے پیغمبر علیہ السلام بے صبر دین کی تعالی اے پیغمبر علیہ السلام هغه کسان چې یقین نه کوي دا الله رب العالمین په حکمونو باندې قرآن او سنت باندې عقیده او ایمان نشته نو دی به کوشش کوي چې تا په تویش کې راولي ښه دی به داسې اعتراضونه کوي داسې الزامونه او پروپاګاندا وکړي والله وی ته به برداشت کېږي نه ته به د برداشت نه او د صبر نه او د تحمل نه کار اخلي.